الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ستاسو په وړاندې باندې یو اهمه وظیفه وړاندې کوم. هغه دا ده چې که څوک داسې وي چې هغه په یرقان کې مبتلا وي. یرقان مطلب زیړې، چې دا عموما د جګر د بیماریانو سره متعلقه یو بیماری ده چې د انسان په بدن کې ګرمایش زیات شي، نو د دې ظهور د انسان په ظاهري بدن باندې د زړی د علامت په تور باندې کیږي. د انسان رنگم زیړی، سترګې زیړی وي، تشودسمات هم زیړی، او د انسان په بدن کې ورځ تورځه کمزوري پیدا کیږي. د دې بیماری څه علاج دی؟ نو قرآن کریم د دې علاج ښایي چې یو ځله چې تاسو دا آیت ووایئ، په اوبو باندې دم کوئ او دغه مریض باندې دا اوبه وڅښئ، انشاءالله تعالی د الله تعالی په لوی فضل سره به دا بیماری مکمل ختم شي. آیت کریمه د سورة حشر لومبی آیت سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، دغه آیت دی.